على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن تاریخ چې دی که نه 14 دسمبر دی، سبا 15 دی، بل ورځ 16 دی. کومو خلقو کې چې حسی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نصیحت اورېدلی حاسبو قبل ان تحاسبو، د دې نه مخکې چې خدای د سره حساب وکړي تاسو ځان سره په خپل حساب وکړئ. نه هغوی ته چې 16 دسمبر نوم واوري نو وارخطایي پرې راشي، کپکپي پرې راشي، رپېدل پرې راشي او یخه خوله پرې راشي چې بیا به څه کېږي. وی دی وړو ته پته نشته، وی دی هلکانو ته هم پته نشته. وی دا دومره غټه واقعه وه چې د اسلام په تاریخ کې دومره بدترینه واقعه که زه ووایم چې نه ده شوې نو وی ټیک پی. وی څنګه ولې؟ وی پوخا دا اوس چې کوم امت دی که نه دا د رسول الله سلم دی امت مسلمه، د دې نه پوخا یو بل امت امت مسلمه چې کله رسول الله دنیا ته نه راغلی نو هغې ته به یهود وی او هغه یهود اهل کتابو. تورات په موسی علیه السلام نازل شو او په عیسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې قبل مسیح 300-400 سال پهلې بخت نصر غونتی یو ظالم راغلی او هغوی یې په دغه کې رایسار کړي په دې موجوده یروشلم چې دا ورته موږ وایو دا کوم ځای باندې چې اوس زموږ جنګ دی په دې کې دا یهودیان نو 6 لکه یې وژلي وو او 6 لکه یې قید کړي او بولي نو هغه ته غټه واقعه نه وه. اخو هم امت و که نه؟ وی نه هغه ته غټه نه وه. وی ولې؟ وی ځکه چې د په 16 جولای چې کومه ناروا شوې وه نو دا ټول سپایانو، دا ټول مجاهدینو، د دې سره وسله وه او هغه 6 لاک کسان اول خو ته به حیران شي چې 6 لاک کسان به دې په څه وژلل؟ کلاشینکوف نه او ټوپک نه او تماچه نه وه خو په ګټو به یې وژلي. په ګټو 6 لکه کسان وژل څومره ګران کار دی. او بیا 6 لکه به یې بولي نو دا 6 لکه چې نو دا به بوډاګانو، دا به ماشومانو، دا به ښځې وې لکه څنګه چې اوس د حماس په غزه کې حماس والا ته دومره څه نه وي لکه د غزې بوډاګان ماشومان چې ولي. او دا ستا په 16 دسمبر چې کوم واقعه شوې وه دا 93,000 دا فوجیانو، دا نرانو، دا مجاهدینو او دې چا ته وسله یخې وه؟ هندو ته یې وسله یخې وه. ځکه وایي دا ډېره غټه سانحه ده. وی ګوره په صورت جمعه کې چې تا ته ویلي وو چې وآخرین من قبلهم چې کوم ورپسې چې دی که نه دا وآخرین منکم لاول چې وو چې دا چې موږ تاسو ته پیغمبر راولېږو فی الامیین نو امیین چا ته وی؟ عربو ته وی. او د امیینو نه بس وآخرین دا ما ته چې یو دا عجم چې ورته موږ وایو نو په 1967 کې څه چل شوی؟ په یروشلم باندې قبضه شوه، بیت المقدس ته اسرائیلو په لاس کې راغلی. اما ته یاد دی موږ ایلې ته تللو تبلیغ له بابر خان دی خدای وبخښي هغه موږ ته یې په بیت المقدس اور لګېدلی او تاسو تبلیغونه کوئ. هغه 67 او د 67 نه 4 کاله پس 71 و که نه په 16 دسمبر 71 باندې امیینو هلته وال خوړلي وو او هغه چې کوم آخرین چې وو هغوی بیا دلته وال وخوړل 71. وی دا دومره غټه واقعه شوې وه چې خدای پاک دی په پاکستان چرته بیا داسې واقعه رانولي، په امت ته خدای پاک چرته بیا داسې د ذلت واقعه رانولي دا کومه چې شوې وه. وی دومره غټه سزا موږ ته ولې میلاو شوه؟ وی دا سزا میلاو خو ځکه شوه چې ستا پاکستان چې دی د دې د قیمت اندازه د خلقو نه پته ولګوه چې هغه اوس په هندوستان کې دي. دلته څه موږ څو یو 25 کروڑ یو، اول ته تقریبا 22 کروڑ دي. نو 22 کروڑ مسلمانان دي. وی د هغې داسې حالت دی چې په دغه کې په انډیا کې یو جومات دی او هغې ته شاهي مسجد وی دا شاهجهان رخ کړی
او دا په 1656 کې راخ کړه. اوس سره 2000 نو 100 کاله شو، تقریبا 400 کاله خو شو که نه. نو 400 کاله پخوانی جومات دی. په هغې وخت کې چې کله شاه جهان هغه جوړ کو نو هغه پکې یو امام مقرر کو، وی دا بخاري خاندان. نو د هغې امام نوم سید عبدالغفار بخاري، او اقا نسل تر اوسه پورې امامتي کوي. یو د خانه کعبې کنجي د هغې نسل سره ده چاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړې وه، او یو د هغې جامع مسجد دهلي چې دی د هغې هغه امامتي د هغې بخاري خاندان سره ده. نو اول عبدالغفار کاکا او عبدالغفار صاحب و، او اوس چې دی د هغې چې کوم اوس مشرۍ مونده دی هغه سید احمد دی. نو هغه زمونږ هغه یو کس خبره کولی په 2014 زما ستا لپاره هم دی خو مونږ نه هیر دی. په 2014 کې زه تللی یم دهلي ته، نو زما سره یو سیک زما یو ملګری و، یعنې دوست مې و. دا سیک دلته په پېښور کې پاتې شوی او چې کله پاکستان او هندوستان تقسیم شو نو دی بیا شفت شو. نو په پېښور کې د پاتې کېدو د وجې نه وله پښتو هم ورتله، اردو وله هم ورتله، او د هغو هغه هندي وله هم ورتله. نو چې زه مانځله لاړم جومات ته د جمعې مونځ، نو بخاري صاحب خطبه ویله نو په جړا شو. وی چې خدای پاکه موږ د مسلمان حالات خو ډېر زیات خراب دی. 1857 نه پس موږ خو د خیر څه خبره ونه مونده، او 5000 کسان تقریبا ناست و ټولو ژړل. وی ما چې بره چا نه تپوس وکړو چې هلکه ستا نه څه نوم دی؟ چې وی هغې به عجیبه نومونه وی یو کس ماته زما نه مامو نوم دی، چې بل وی چې ما نه جامو نوم دی، چې بل یې د ما نه لیلو نوم دی. نو وی هغه امام ما ته را نږدې شوی، زه په ځان پورې نږدې کړم. نو په 2014 کې چې یو دا واقع شوی وه، یو په 2014 کې د APS واقع هم شوی وه چې په کم باندې هم په 16 دسمبر شوی وه. په 16 دسمبر یې پې حمله کړې وه او 44 کسان تقریبا شهیدان شوي. د دشمن نظر چې دی په 16 دسمبر دی، خو د زما ستا نه ییر دي خلک او پېژني چې 16 دسمبر څه ته وایي. نو هغه وی چې هغه خلک امام ما ته را نږدې شو، نو ما ورته وی چې یاره دا ولې تاسو دی کې؟ وی چې تاسو ډېر بختور یې، پاکستانیانو ته تاسو ډېر بختور یې، تاسو محفوظ یې. موږ د کور نه بار ته راوتی نه شو. موږ چې د کار نه بار ته راوځو نو یا را باندې دا الزام لګوي چې د غوا غوښه دې خوړلې یا د غوا لاله کړې، نو یان وخی یان ټکوي. نو کله را باندې او د جومات نه راله مندر جوړوي. نو مسجدوں کو مندر بناتے ہیں او په مونږ یې راایثار کړي یو. نو زمونږ ته په دغه کې دې ته ګوره ټول خړه پړه دي، ځکه په دې کې څوک افسر نشته. وی افسر خو الو سړی کېږي چې سبق ووایي، او چې کله زمونږ هلکان سکول ته لاړ شي نو هندوان هلکان یې تنګوي، یا یې وښي یا یې راشړي چې په سکول کې ته سبق نه شې ویلی. نو ته چې سبق نه شې ویلی ته به افسر کېږي په څه؟ نو د دې وجې نه که ته د مسلمانانو حالت وری نو یا وی ګاډي چلی، نو یا چېرته صفایي کاروبار کوي، یعنې د کلاس 4 چې کوم کاروبار دی هغه کوي، او یا پخوا فلمونو کې اکټرانو، ځکه چې په فلم کې به ډایلاګ دی خوي. خو اوس چې دا کوم سوشل میډیا راووته نو فلم قیمت کم شو. نو اوس هغه کسان چې دي نو اکثر وی ډاکې کوي، نو وی ډاکې به نه کوي، وی چېرته د دهشتګۍ واقع کېږي مسلمان کړي، ځکه چې د ده خور د ده په لارې کې هندو تختولی. نو وی ده له قار ورغلی دی او بیا څه کوي؟ وی تاسو ډېر خوش قسمته یې. وی ما هغې سیک ته وی چې دې سړي څه نوم دی؟ وی چې د نه عمر نوم دی. نو وی دې ځان ته امر ولې وایي؟ وی چې دا غیر محفوظ دي، نو خپل نومونه یې بدل کړي دي، نیک نیم دی ته وایي. داسې نومونه یې ایښي دي ځان له چې پته نه لګي چې دا مسلمان دی که غیر مسلم دی. نو د دې وجې نه چې یو سړي نه ته تپوس وکړي نو که هغه فرض کا شاه محمدي نو مامو ځان ته وایي، او که هغه عمري نو امر ځان ته وایي. چېرې د پبلک ته پته ونه لګي چې دومره د خوف په حالت کې 22 کروڑ هغه دی 24 کروڑ ته، نو چې تا به شکر د خدای نه ادا کې چې خدای پاک ملک ته راکړی نو هغه خلک مونږ ته زیریږي. وی زمونږ یو چیف اف سټاف په یورپ کې یو کشمیري پې ورمنډې کړی وینیو، پخوانی خبره ده. وی چې حضرت تاسو چې د کشمیریانو سره په دغه کې څه کوئ، په کشمیر کې کم کارروایي کوئ، نو زمونږ د دې 22 کروڑ مسلمانانو هم غم کوئ، ځکه چې زور یې بیا زمونږ نه وباسي، هندوی بیا زور زمونږ نه وباسي. نو دا پاکستان د خدای پاک لوی نعمت و، او دا خدای پاک چې په کومه طریقه موږ له راکړو نو هغه طریقه عقل نه لي. وی ګوره دا اوس 2025 دی، وی په 1930 نو که دا 2030 شي جو خو 100 کاله شو که نه.
نو د نن 100 کاله مخکې ته ویلی چې 15 کم 100 کاله مخکې علامه اقبال صرف تصور پیش کړی چې رم مسلمانانو له ځان له یو ملک پکار دی، نه ځان له ملک ولا پکار دی. هغه په ذهن کې دا وه چې دا صوبه سرحد او دا کشمیر شمالي علاقه جاتې ویلو، خو خدای پاک رحم وکړو نو بنګالیان زمونږ نه مخکې شو، فضل حق تی وغیره چودري فضل حق تی هغه شی را شروع کو او بنگال په کوم چې کوم دی 2 پاکستان جوړ شو. علامه اقبال خو یو پاکستان ویلی و، ادوه شو، یو ته مشرقي وی بل ته مغربي وی. نو دا په څه کې شو د دې تصور کله پیش کړو په 1930 کې او په 1940 کې بیا قرارداد مقاصد پاس شو او بیا په څه کې پاکستان کله جوړ شو دا خو راته یاد دی که نه 1947 کې. نو په 7 کال کې لکه په 2 کاله کې چېرته پاکستان د جوړېدو، ځکه چې د پاکستان څوک خلاف وو؟ یورپ یعنی ګورای ټول خلاف وو، هندوان ټول خلاف وو او ستا خپل د مسلمانانو عالمان هم خلاف وو. کم ته چې موږ علما وایو دا ټول نیکخان خلق وو او د هغې خپل یو سوچ وو، خو لکه هغې هم خلاف وو. نو خو یو قید اعظم او یو ورسره چې علامه اقبال تصور پیش کړی او عام خلق به ورسره او په مولانو کې صرف اشرف علي تانوي صاحب او شبیر احمد عثماني صاحب الله دې پرې رحم وکړي، هغوی وله امداد کړ، نور خو دغه مذهبي ورسره څوک نه و. او د دې د بر صغیر خلقو د خوی نه هغه مرور شوی یو پیره واپس تللی و، بیا علامه اقبال واپس راغوستی و. نو تاله د عمل چې په 47 کې درکو، د 47 په 41 کې جماعت اسلامي جوړ شوی، نو په 47 کې دله دا درکو. نو 47 نه لږې ورځې پس په 1971 کې 25 سال پسو 2 ټوکړې شو. نو د دې نه بل غټه سزا نه یي چې لکه ستا ملک 2 ټوکړې کې وایي په دنیا کې یو ملک داسې هم نشته ما سوا د مدینې نه چې د اسلام په نوم قایم شوی، ځکه چې څومره ملکونه دي په قومیت په نوم دي. دا ترک ولې ترک دي؟ ځکه چې دا ترک دي. نو سعودي ولې دی؟ ځکه چې هغه عرب دي. نو افریقې والا ولې دی؟ ځکه چې افریقې والا دي. دا واحد ملک دی چې په دې کې د ملک خبره نه ده، د دې کې نظریه نه خبره وه. نو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله باندې جوړ شو، دا واحد ملک او دا الله تعالی لکه د دې باوجود چې جوړ کړو. نو موږ ته چې به قرآن وکتل نو کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. د خدای پاک امداد او خدای پاک بغوښته، خو چې کله د هغې نعمت موږ قدر ونه کړو نو ډېره غټه سزا راته میلاو نه شوه. هغې ډېره غټه سزا چې سړي ته میلاویږي وي لږ پې سوچ نه کړو، وی قرآن به پسې وګورو. وی په قرآن کې یو خبره خدا ده چې لکه موږ دا ویلی شو که نه چې نعوذ بالله خدای پاک زموږ سره زیاتی کړی، دوره سزا خو موږ له نه پکار. نو نه خو موږ خو قرآن وکتو، په قرآن کې تقریبا 15 ځایه دا دي وما انا بظلام للعبید، زه خو ظلم نه کوم. نو چې ته قرآن دی وکتو نو چې ته دا تصور هم نشي کولی چې خدای پاک زیاتی کوي. او ورپسې بیا بل آیات موږ دا وکتو وان الله لیس بظلام للعبید، خدای پاک د بندیانو سره زیاتی نه کوي. دا ته تصور هم مه کوه چې ګینې ته مستحق نه وې ردی ګینې خدای را سره دا وکړل، داسې نشي کېدی. نو بیا بله خبره دا ده، دویم اصول خو چې دا دي چې ستا په ذهن کې دا وي چې دا به زما د وجې نه شوي، ما به څه چل کړی. نو څه یې راته ویلو په شورا کې ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو خدای پاک وایي چې څه مصیبت تاسو درځي دا ستا د لاس وي. ډېرې خبرې ته زه معاف کوم کې نه پوخا به مې دله سره ورتاو کړی خو ته نه کېږې نو خبره زیاته شوه. نو څه غلطي به مونږ کړي نو په هغې غلطۍ باندې چې ته سوچ وکړې نو هغه وایي چې که نه ان تعودو نعود، کو چېرې بیا هغه غلطي کوئ چې مونږ به بیا سره هغه چل وکړو. نو اوس په دې وخت کې چې دا حالت ډېر زیات خراب دي او خصوصا د پاکستان او د دې د قیادت په پاکستان کې څوک دي؟ وی 2 قسمه خلق دی چې هغه مخې ته دي، یو ته حزب اختلاف وي، یو ته حزب اقتدار وي. وی حزب اقتدار جعلي دي، پرم 47 کې پیداوار دي، مصنوعي دي او دومره رپیږي چې وزیر اعظم غونته سړی وایي چې پلانی کار د چیف اف سټاف د اجازت نه بغیر نشي کېدی. او حزب اختلاف څه دی؟ وی حزب اختلاف ته عمران خان وایي، یو ته پی ټی آی وایي. او هغې چې دي هغې د حکمت نه خالی دي، د دانش نه خالی دي او د هوم ورک نه خالی دي. ان دانش کے بغیر، ہوم ورک کے بغیر اور حکمت کے بغیر دا یو ریکگنائز خبره ده چې کومه فیصله کوي نو په خپله وایي چې دا موږ څه کړي دي. نو چې کله ستا صلاح دغه چاته حواله شو یا به حزب اختلاف یا به حزب اقتداري او د دواړو دا 2 صفتونه ته ما وکړه، د دې نه څوک انکار نشي کولی.
उधर जाली है और इधर चिकम दे हिकमत से खाली है। यहाँ दानश नहीं है और वहाँ पर मसनूइयत है, हकीकत कुछ नहीं है। نو په دې وخت کې چې کوم خيار خلق ته کنه د هغې سره غم پیدا شي او الله بل ته څه وي وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن کثیر. نو بیا وایي چې دوره سزا یې راله کوله، لږه غوندې سپېړه به یې راله کړې وه، لږ غوندې به یې داسې جړقولي وو. وی ګوره د قرآن بل ته اصول درته وایم چې وی خدای پاک چې دی که نه هغه د نیکۍ سزا په څو ورکوي؟ دا خو تاسو ته پته، لس خو یې کم از کم ورکوي، خو د بدۍ سزا خو هغه چېرته د یو نه زیات اړو ورکوي نه کنه. جزاء سیئة سیئة مثلها من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. نو د دې نه دا پته ولګېده چې زموږ د ګناه به دومره ډېر و چې موږ نه الله دومره خفه شوی چې دا مملکت زموږ نه دوه ټوکړې شو. خو نه د د قرآن دی اصول ته چې موږ کتن داسې نه چې زموږ غلطي لږه وه او سزا نعوذ بالله موږ ته ډېره ملاو شو. ها یو خبره ده قرآن نه یو پته لګي چې کومو خلکو ډېر رانې کړی هغې لږ ډېر زیات ښکاره کوي. نو څه ورته وایي چې یو دا چې کو تا ورانې نه کړی نوم به ته وال خورې. ولې واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. چې بیا بنګلادیش جوړیږي نو پروفیسر غلام اعظم به پکې متاثری او بیا به پکې د جماعت هغه کسان چې هغې شهداو کم لس ورکو دا پکې متاثر ځکه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. یوازې به شیخ مجیب دی او حسین واجد دیوال نه خوري، یوازې به یحیی خان نه بې عزته کېږي، بیا به ورسره تاسو ټول سزا مومئ. نو دا هم دغې قرآن دغې آیات نه پته لګي چې د اوس نه کوشش کوو داسې مه وایه چې کښتۍ ډوبېږي نو بیا به ورسره دا سم هم ډوبېږي. او بیا پنځم نمبر خبره چې په دې سلسله کې وه هغه وه چې بعضې خلق چې دی ښکاره شي لکه څنګه قرآن کې ویلو والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. تولى كبره په دې کې څوک و؟ یحیی خانو تواب راکې ځکه چې دغه نه ما ته یاد دي موږ په نهم کې په ورځو کې تولى كبره یحیی خانو ځکه چې هغه نه پرېښود حکومت. تولى كبره بوټو چې هغه وی ادر تم ادر هم کې نه تللی وی هلته که نه ولی خان غوندې سړی الله دې وبخي هغه ویلي وی لاړ شئ که نه د اجلاس لالته خو دی وی چې نه کو څوک دغه ته لاړ شو ډاکې ته نو هم اس کے ٹانگے توڑ دیں گے. او تولى كبره شیخ مجیبو له عذاب عظیم. خدای پاک پاک خپل سزا غیله ورکړه او مونږ د خدای نه سوال کو چې خدای پاک تیرې د داسې خلقو نه دا ملک خالق په دې ملک کې د خدای پاک داسې خلق نور نه ډیولپ کوي چې دا چلو سره وکړي. ځکه چې 16 دسمبر مونږ ته دا را یادوي چې دا کارونه شوي نو مونږ څه غلطي کړې ده. وی د ټول نه غټه غلطي وي تمہارے موجوده حالات چې دي که نه وی کو تا هغې ته وکتل نو ته به حیران شي. وی د ټول نه غټه خبره دا ده چې سته په کیپي والا نو په کیپي کې د پاړه چنار شهداو ته وګوره نو ستا امن چې دی نو ستا چې کوم حکومت دی نو هغه دې نه اړو خبر نه چې دا هم څه مسله ده ځکه چې هغه خو وایي چې زه درنه دې له ورکوم چې نایک را آزاد کو. په پاړه چنار کې څه کېږي دا ستا کیپي دی نو بیا ستا په د امن و امان دا حال چې سورکاوی د ډاکې خبر رایاده که ځان نو سورکاوی ستا د هغې په دغه ده. نو په سند کې وی څه چل کېږي وی سند د کچې ډاکوان دي د هغو حکومت دی هلته د کچې او د پخې ډاکوان دي. نو خبره کوله په کراچۍ کې سړي وی سړي راته چې ودرېږه تماچۍ راته داسې ونیوه وی ما چې ورکړه چې دا ګاډی خو سټاپ کړم که نه وی ما چې وایه څه غواړې چې څه وجوایم وله ورکړو چې وی روغ دی راته. دی کم سړي چې ما ته دا خبره کوله هغه دومره غټ سړی و چې دلته په خپله علاقه کې د اسپي سره یې پرزول کړي و پرزول ولغلی و دومره خوا زورور و خو هلته بیا هغې ډاکو ته بیا رټینګي نه ځکه هغه ما ته ولې ځان مې واجو. نو ستا سند هغې ته حواله دی نو ستا بلوچستان بروته بیلې لیبریشن فرنټ ته وی هلته ته نوم نشي اخیستی د اسلام. اینې د مولانا فضل رحمان غوندې شخصیت دا وینا ده چې خلق د تاڼو نه بار ته نشي راوتی د شپې او نه د شپې تاڼې خوشي کړي په دغه ایریاز کې ډی خان بنو وغیره هغې تاڼې مونږ خوشي کړي او عوام چې دي هغې د کورونو نه وی بار ته مه روځئ بلکې پرون د سوات کې هم هدایت شو باجوړ والا و چې تاسو ماسخوتن د کور نه بار ته مه راوځئ. او بیا ستا اخلاقي حالت دا دی کولمبو کوم ځای دی کولمبو سریلنکا کې په کولمبو کې دغه د میوې مینګو دغه د مینګو نمایش و ایکسیبیشن که نه
نو هغه د امونو نمایش نو پاکستان امونه لګونو پکې خربوزې لګلې وي. نو د هغې یو افسر دی هغه کتاب لیکلی په دې رای عامر دی که څه نوم دی، هغه وایي چې خربوزه هغوی کولاو کړه په ایرپورټو نو په هغې کې هیروین و. او د سریلنکا په پریس کې رالل چې پاکستان کا ایک خربوزه 10 लाख पे بیکتا ہے. دا خو ستا حل دی. او بیا په پنجاب کې به د ماشومانو مقابلې د سکول د میوزیک مقابلې ګډېږي به څنګه د دې کې دا ستا دلته کې حل دی. نو د دې والذي تولى كبره له عذاب عظیم. نو بیا چې دا حالت په دې حالت داسې دی نو الله تعالی موږ ته ځای په ځای چې کوم خبرې کړې نو اوس به لکه تمه خو به ساتې چې یاره ښه شي. نو د قرآن دغه چیز ځای په ځای سړي له انسپایر کوي. نو هغه صورت کهف وایي په صورت کهف کې دا چې کشتۍ سوری شوه که نه، خضر او موسی علیه السلام نو چې کشتۍ سوری شوه نو دا کشتۍ چې ده په خیر دپاره سوری شوې وه ځکه چې هلته کې هغه سړي چې ولاړو ومن ورائهم ملک یاخذ کل سفینة غصبا، بادشاه ولاړو نو چې د نه کشتۍ نه خو سوری کشتۍ ښه که نه بیا به یې ویلډ کو. وی پاکستان هم سوری شوی او خدای به بیا ویلډ کړي نو خدای پاک بل بنګلادیش بیا حسینه واجد وتښتېده او بیا خدای پاک د داسې خلقو حکومت هلته راوست چې بله ورځ هغې چې کوم تقریر کړی دی نو د علامه اقبال صفت یې کړی او د قائد اعظم شکریه ادا کړې چې که قائد اعظم نه وی او پاکستان یې نه وی رخ کړی موږ له نو موږ به اوس د هندوانو داسې غلامانو لکه څنګه چې مقبوضه کشمیر والا غلامان دي. دا هغې تقریر کړی کولاو. نو هغه د صورت کهف هغه خبره موږ ته را دغه شي چې کو الله تعالی خیر کي نو الله تعالی خیر کي هغه چې هغه کشتۍ د خیر دپاره ورانه شوي چېرې موږ دغه واپس شو چې تاسو لعلکم مصیبت در رسېده دپاره د دې خبرې چې تاسو واپس شئ او دا خپل سیسټم پرېږدئ. نو دا یو دغه دی بل یو کس پکې نور هم پاخوازي وایي ګوره په قرآن کې چې دا خبرې دي که نه کلا والقمرې وی سپمۍ چې راوخیږي وي خدای پاک د سپمۍ قسم خوړلی که نه په دې پسې بل سری دا را تاسو وایه نو بخیر واللیل اذا ادبر که نه نو په قمر پسې څه راځي شپه نه راځي تیاره. نو مخکني امتونه چې دا قمرو او چې کله د عیسی علیه السلام نه پس د امتونو د پیغمبرانو سلسله ختم شوه نو دا واللیل اذ ادبر نو ورپسې څه شی دی والصبح نو دا صبح دی که خیري سار راخته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی دا د نور رڼا ده او د نور رڼا دا شی به کمپلیټ کیږي او په حدیثو کې چې کومې خبرې دي نو هغه داسې سیسټم جوړېږي نو وارخطا کېږئ ما چې کله والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الکبر. دا ډېره غټه واقعه را روانه ده. نو هغه واقعه اوس چې په شام کې وشوه دا چا تصور و چې لکه څه نومې دی اسد بشار الاسد دي چې کوم ظلمونه کړي د دې نه زیات ظلمونه او د دې په شان ظلمونه به نن سبا په مصر کې رواني بلکې دغه شانتې ظلمونه په سعودي کې هم دي. دا امام خبره کړې غیب دی نو الله به پته لګي چې کو فرض که خدای پاک په هغو داسې تندر راخلاص کړي نو بیا به وروستو پته ولګي چې دا څه وشو. نو موږ په دې تمه یو چې والصبح اذا اسفر انها لاحدى الکبر دا چې موږ ته پخوا ویلي د دې نه داسې پته لګي چې انشاءالله الله تعالی به خیر کړي. او بیا بل سره ته ویلو فلا اقسم بالشفق نو شفق چې راشي ماښام چې انور پرېوځي نو واللیل وما وسق نو بیا پسې تیاره راشي نو تیارې الحمدلله تېرېدو واله دي لترکبن طبقا عن طبق حالت به بدلیږي. نو انشاءالله موږ خو مو وایو چې موږ د خپلې حصې څه کار پکې وکړو. د 16 دسمبر یوازې خبرې ونه کوو د خپلې حصې څه کار به کوو او د خپلې حصې کار څه دی وی اول خدا چې موږ دا ولګو چې موږ څه راغلي یو چې کوم خلقو ته مقصد نه معلوم دی ته نصب العین وی نو چې کله خلقو ته مقصد معلومي دا سړي دي او چې کوم خلقو ته مقصد نه معلوم دا څوک دي څاروي نه دي. نو وټ فار یو لیو تر څه دپاره اوسې نو هغه وی څه شي دپاره ایټینګ سلیپینګ اینډ ریپروډیوسینګ وی خو خوراک کومه بیا د شپې ملاسې ما واده مې کړی چې بچي راوړم نو دا خو څاروي هم کوي. نو په تا په څاروو کې څه فرق شو نو یو که ته فرق ګورې نو ستا په کار چې څه مقصد دي د مقصد ته نصب العین وي عین څه ته وي سترګې ته وي نسب خښولو ته وي نو چې ستا سترګې ته مخې ته هر وخت مخامخ وي. نو ګورې زمونږ د راتلو مقصد دا دی لنخرج العباد
چې خلق لري کو من عبادت العباد د خلقو د بندګۍ نه الی عبادت رب العباد. ان خلق د مظلومیت نه د ظالم نه خلاص کو او د عدل انصاف نظام راولو. وی د عدل نظام د دوره قیمتي دی، وی دومره ډیر قیمتي دی چې خدای پاک 1 لاکھ د بل سره ته 24,000 پیغمبران وقال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خو دې له چې پیغمبران دې لګون دې نه بل غټه خبره شته د دې نه دا پته لګي چې زماستانو چې کم خلق دا کار کوي. نو بل اوس په کراچۍ کې مولانا فضل الرحمن په مجلس کې وځي شو ډېره خوږه خبره طالبان ته تقریر کا ناغه ګوره یو عبادت ته تمونځ او داس چې مونږ کو او یو طریقت ته دا تصوف چې ولا دغه چې یو د پلاني مرید شو پلاني مرمون شو او یو مظلوم د ظالم نه خلاصول دی وې د سیاست وي. نو چونکه مظلوم د ظالم نه خلاصول ګران کار دی نو مولانو او زبرګانو ټولو ځان له مقرر کړي چې هغه پلانې خسړې دی ځکه په سیاست کې سنالي ځکه چې هغه خو پرځول دي او پرځول تر چا سمې دی دای په مقابله کې تسبیح اړول خو ډېر آسان کار دی سی روزه لګول هم آسان کار دی هغه ته څوک څه نه وایي خو چې کله ته بیا ظالم له لاس ورکې هلته ته بیا څه وایي وایي چې مړه دا پکې لاچار اوسته دا مولا سیاسي دی او دې دا ګران کار دی نو یې ګران کار باندې د دې سمې نه راځي نو دې ته وایي چې راشي چې سمې دې په نه راځي نو کټې کټې یو خو یو کار نه یو کاری خو ګرانی نو چې ته نشي کولای کټکې ته ولې نو یې لکه زموږ په جومات کې سیاسي گفتگو بنئ او پلانې زموږ وې دي چې امام دې په پتا پاتوړه کې یو امام نو سړی ماته صفت کا ما ته نه په سیاست کې ګوتې وې نه خبرې کوي او تقریر مغرر پکې نه مې به دې جاهلان به ټول عمر ځکه چې هغه سړی خبره کوله وی چې په دې موږ د پاکستانیانو د مسلمانان وی بیا هم لا خو وې ستور سپین پیجنو وی تاسو خبره دا چا د برکت ته وی دا هغه سړی برکت ته چې هغه موږ هیڅ اهمیت نه ورکو او هغه ترجمات امام وي وی هغه د جمعې په ورځ باندې یو څو خبرې وکړي نو سړی ته پته ولګي چې دا حرام دی او دا حلال دی او نور خو موږ ته څه نه وایي خو موږ ته چې ډانس وکړه او یا چې کوم دی پیسې وګټه نو آنلاین پیسو کاروبار کوه چې څومره ډېر کړنار سړی بل ته وایي دوره مې نن پکې وګټلې نو خو دغه مولوي صاحب چې ته تاړو واخه نه وره چاړو پسې کې شمارې نه ځکه چې په جومات کې خلک چنده کوي امام چې تنخواه نشته نو هغه دی یو کال ورته پورې دي هېڅوک نه ورکوي پیسې ځکه هغه ته سپک ګوري نو هغه دا د هغې سړي د برکته دا دی چې د جمعې په ورځ لږ خبرې وکړي نو چې د دغې خبرو نه هم ته محرومه کې نو دا د هغه مولانا صاحب هغه الفاظ دي د هغې په قرآن کې چې خدای پاک ویلي نو هغه د سیاست یې مخکې کړی نو هغه څه ویلي فلقتحم العقبه وما ادراک ما العقبه فک رقبه فک رقبه یې په ټاپ اخیستی دی چې د ټولو نه ګران کار او ښه کار چې دی د چا سټ ازادول دي نو هغه خو به ته د چا نه به ازادې که نه نو چې د ظالم نه د چا سټ ازادې داسې آسان کار خو نه دی نو یا به انفرادي طور ازادې یا به قومي طور ازادې نو چې قومي طور یا به انفرادي طور به ستاسو په کلي کې په ګوټ کې څوکي ته وایله که دته غږ ونه کې او چې قومي طور دی یو سیاسي پارټي وي او هغه به راځي چې کله به درنه ورکوي او کله به جلوس وباسي او کله به تربیتګاه کوي چېرې د دې ظالمانو نه دا مظلومان خلاص کړم فک رقبه او ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر تبلیغ یې وروستو کړی دی په دې د دې نه پته لګي دا کار هم دی خو چونکې ګران دی نو ما ته یې نشو کولی وی نصب العین دی څه دی وی نصب العین دی وپېژندو وی خلق په دې پوه که که نه چې دا سیسټم راشي دې ته شریعت وایي وی په شریعت باندې به مړه څه کې وی ته خبر نه که نه په شریعت کې ډېرې پیدې دي وی خو لاس په پرې کوي د خلقو نه وینا نه شریعت چې راشي که نه نو یو 15 خبرې کړي دي او دا ډاکټر انیس صاحب په خپل تحریر کې په دې تیر ترجمان کې لیکلو کو تاسو دغه وی 15 خبرې ورته میلاو شي نمبر 1 چې تا ته کوم شی میلاویږي نو هغه به دی معیاري غذا دا ګورې ته یادول ډېر اسان دی معیاري غذا معیاري فضا معیاري علاج معیاري تعلیم او معیاري مساوات دا 15 څیزونه دي غذا به بیا پاکوي 2 نمبر څیزونه په دکان کې نه درکوي بیا به ته چې سړي له مونږ دغه وکړو وایي چې ته ولې یو شی ورکې او هغه چې بیا کور ته اوسي نو هغه بیا مساله نه وي د خښتو هغه رنګ یي که نه نو په چي کې چې دله دا چې نو دا څیزونه به بیا نه وي نو غذا دې ټیک شوه چې غذا دې ټیک شوه نو پپټیکل صبرتنې ټولو خلکو معدې ولې خرابې دي خو معیاري غذا ورته نه میلاوي که نه ډرقي ټول کوي
په هوټل کې چې خوراک وکړي نو بیا ټول ډګې معده یې پړسېدلې، معیاري غذا نشته که نه. وی بله معیاري هوا، معیاري فضا. ستا په دغه کې څه شی دی په پنجاب کې؟ دوند، سموک چې ورته وایي. نو سموک ولې دی؟ ځکه چې تا لوګي بره لیږلي دي. نو ته بغیر د سلینسر نه موټر سایکل چلی، نو ستا د موټر سایکل دومره تیز هوا دي چې سړی وایي ګوره دماکه وشوه کو. نو ون ویلینګ کې نو بیا به دا هلکان ون ویلینګ نه کوي. نو معیاري فضا راته هم میلاو شو، هوا، او معیاري غذا راته هم میلاو شوه. وی بل څه شی ورته میلاو شي؟ وی معیاري علاج. معیاري علاج دې ته وایي چې تا بیا چې ته کارډ، چې تا هیلث کارډ راویستو، نو خلک خو دې په ټول وغولاو. نو زه مجه ډاکټر یم، نو چې ماله مریض راشي چې زه تاله اپریشن د اپنډکس وکړم، داسې د هر سړي په کلمو کې اپنډکس شته. نو چې زه ورته هم چې دا نه کټ کول غواړي نو 30-40 هزار روپۍ دي، نو 20 پکې زما شوې او 10 پکې د بل چا شي. نو زه ولې تاسې لیږم؟ نو خو ستا هسې په نوم دړي، موږ ته بادي دړ وایو، بادي دړی زما اپنډکس کوم. نو چې زما خو پیسو ته فکر دی، نو زه معیاري علاج خو نه کوم. نو په دې صوبه سرحد کې په KP کې یوه ضلع ده او هغې انالیسس شوی دی چې په 100 کې 80 کسانو ته اپنډکس و چې کارډ نه وته، اوس وته شو. دا ولې کور د کارډ د لاس چې تا زه په کارډ راواړولم، بیا خو زما اکو زه د کارډ خلاف خبره کوم، ته خفه کېږې مړه دغه یو شی دی دا رانه اوس لرې کې. نو په دغه کې کو ته ګورې وی هلکه وي په کارډ باندې پکې اپریشن کېږي. نو چې کله په کارډ اپریشن شروع شي نو سنټر یې بیا ښه ترقي وکړي او هر سړي له اپریشن شي. دا ولې معیاري نه دی؟ وی ګوره چې که د زنانه وړوکی کېږي ته چې خبرېږې وی ګرانو، وی څه چلې وکړو، وی په اپریشن وشو سی سیکشن. انګریزان چې هوښیار دي وي خپل خاوند یې ورته ودرولی او نارمل ډیلیوري کوي او خاوند باندې لازم دي چې دې ښځې ته به ولاړي او په هغې باندې 7 غنټې ولګي دوی هم ولګي. چې څو پورې انډیکیټډ نه په ډسټرس کې ماشوم نه نو هغه نه کوي. زمونږ دا ټول اوس سی سیکشن شروع شوي، زه خو چې خبرېږم نو هغه زنانه خو نه پوهېږي، نو هغه وایي ګرانو. نو سی سیکشن کې 80,000 روپۍ خو والي به که نه، دې خو والي. او چې هسې وشي نو په 10,000 به کېږي. نو معیاري علاج درته نه میلاویږي چې شریعت راشي تا ته معیاري علاج ومیلاو شي. دوایانې به هم بیا ټیکي، داسې دوایي به نه چې هغه په 10 روپۍ یو انجکشن چې کېږي په هغې موږ لیکلي د پاسه 110 روپۍ او موږ د نوکر سره خبره کړې دا موږ کوو دا چلو موږ وایي پلانې انجکشن به راوړي دا بل به ورته نه لګې. روسیپین ورته وایي یو انجکشن دی د هغې ډېر شیرونه دي او هغه چې راوالي نو بیا ته په 10 روپۍ پکې دغی اصل زمایي. نو چې ما بیا ته زه ماښام د خپل نوکر نه تپوس کوم چې هلکه ورشه د ریاض میډیکل سټور نه تپوس وکړه چې څو راسپینې نن خرڅ کړي دي، سیفټراکسون ورته وایي. چې وایي دونو هم ماله ته یې خپل حصه راکړه. معیاري خو نه شو که نه، زه په خلقو څه کوم. که شریعت وی نه معیاري علاج به تا ته میلاو شي نو تا ته ګوره معیاري غذا میلاو شوه، تا ته معیاري تعلیم دې ته وایي چې استاد صاحب به تا په دې پوه کوي چې ښه څه دي او بد څه دي. دې ته تعلیم وایي. ښه څه دي او بد څه دي دې ته تعلیم وایي. په ښو چې مین شي ښه دي خوښي، بد دي بیا بدي شي دې ته تربیت وایي. په هغه نه مولوي صاحب یې دغه ته وختو ورته ته وایي چې ښه دي بد دي افزی کوئ. نو دا خو څه خبره نه ده. ته داسې خبرې وکړه چې د خلکو ښه خوښ شي او بدي د بدي شي، د بدو نه دوی تریږي لکه څنګه چې سړی د ګن نه تریږي. نو دې ته تربیت وایي. دې وجې نه موږ وایي تربیتګاه به ولکې. بیا معیاري مساوات چې بیا غټ او کچ پکې نه وي، ځکه چې پر غټ او کچ پکې شروع شي نو بیا قرآن کې موږ ته ویلو چې که اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها. موږ هغې غټو خلقو ته وینا وکړو اوس مترفین او غټ خلق څوک دي؟ نو هغه چې دي کو ته وینا عطا تارړ دی، رانا ثناء الله دی، محسن نقوي دی، مروت دی او زمونږ د وزیر اعلی دی، د نه څه نوم دی ګنډاپو. دا ټول زمونږ مشران دي که نه. نو امرنا مترفیها ففسقوا فیها چې کله دی ورانې کوي نو بیا به سره سزا راته میلاویږي. نو د دې وجې نه وایي چې دا شی به ټیک کول غواړي او ټیکېږي والو چې ته خلق په نصب العین پوه کې. نصب العین څه دی چې مظلوم به د ظالم نه خلاصو. نو چې کله ته خلاصې نو هغې دپاره به څه کې پیدا به پکې صحیح وي. 5 څیزونه به تا ته میلاو شي: معیاري غذا، معیاري هوا، معیاري تعلیم، معیاري علاج او معیاري معاشره. نو په دې خوشحال نه لکه په دې خوشحاله نو بیا چلو کې وی 2 پاله به کې ویسو چې کله حکومت موروثیت ته لاړ شو چې دا سابق صاحب دی پلاني زوی دی او دا د نواز شریف لور ده نو بیا سټینډرډ نه مینټین کېږي. او چې کله بوټ ته خبره پاتې شي چې چا سره بوټي نو هغه به بیا د هغه به حکومتي چېرې چا سره لکه کلاشینکوف یا چا سره زوري نو زور به تې وکاږې، زور به پکې نه وي.
او بل به څه چې وکاږي موروثیت پتی وکاږي نو بیا نو یو آیات ته کو په دې عملو کو نار سبټی کې ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې همیشه په میرټ فیصله کې کم سړی چې د کم کار د پاره فټي اقا کار بور لور کې او چې کله ته انجینیر رواله د هسپتال مشره کې او ډاکټر صاحب رواله هغه ته پی ای والا کې بیا خو بجازون ارتاویږي نو ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې کله دسی سیستمي نو ته بیا د خدای پاک نه تمکه او د 16 دسمبر نه بعد عبرت علی د الله نه بغواړي چې خدای پاک موږ باندې حالت بیا چرته رامولي په امت مسلمه باندې حالت چرته بیا را نشي او خدای موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل زمونږ چې ذمہواری کم کار دی چې هغه پورا انجام ته ورسو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.